چې مور پلار نن ماشومان چې هغه لسم لا اتم ته ورسي نو کله هاسټلو ته ولیږي د ځان نه لري کوي چې کم اهم وخت د غیر روان دی او د سینې سره د لګولو وخت دی نو د لس پنځلس کاله لرې کولو ځان اوزګارولو دپاره که نه ځان نه لري کي ځان اوزګار کي ما په معاشره کې داسې کسان صحیح کړل داسې خلک مې صحیح کړل چې هغه نوجوانان د میندو نه او د مور پلار نه لرې شوي دي نو ټول عمر دپاره لرې شول. بسم الله الرحمن الرحیم. سوچ مې کولو ډېر سوچ واغستم چې زما د نن زمانې د نوي کل ځوان زلمې کل روان نسل که هغه د سکول دی که د کالج دی که د یونیورسټۍ دی که د دیني مدارسو دی که عام خواتین دي زنانه دي په کورولی کم زنانه دي دفاترو ته کم زنانه دي افیشل کم زنانه دي هغه بوډا ځوان ایون د معاشرې هر فرد نن د یوازیوالي ښکار دی د تنهایي محسوسوي. دا ولې وجه څه ده؟ دا په څه اخر دا داسې څه رونما شول دا ګلوبلایزیشن دونه زیات شو او که نه څه بل څه وجه ده د دې متعلق به زه ویم پوښتنه وکړو د نوښار د سینیر صحافي حافظ تفیم الرحمن صاحب نه. حافظ صاحب ستاسو څه خیال دی؟ ډېره مهرباني. ډېر زبردست وهم سوال دی وکړو چې معاشره ورښکار ده خو په دې مونږ که لږ یو 20 کاله مخکې ژوند ته وګورو نو ډېر شیزونه راته مخامخ کېږي او دا خپله تجربه چې مونږ را روان نسل سره شریکه کړو. مور پلار دا د دې غټ ذمهدار دی. زه ذمهدار یم د خپلو ماشومانو د خپلې سوسایټۍ د خپلو وروڼو. د موبایل او ټکنالوژي چې کله نه راغلې ده نو خلق فایده یې هم رسولې ده خو دا دوداري تلوار ده دوداري چوري ورته وایي که نه هغه دواړو طرفو ته دغه کوي بلکې چاړه به ورته ووایو. د نقصان کار هم کوي خو که ته پې فروټ کټ کړې نو فروټ هم کوي خو که ځان ته دې که نو ځان پې والیم. دا بلکل دقسې شی جوړ شوی دی. زمونږ پلار نن هغه راځي او کور کې بچو له وخت نه ورکوي هغه د مایوسۍ ښکار دي. بچو نه لرې کینې او د ټولو نه مخکې او موبایل راوالي او د شپې ناوخته پورې هغه لګیا وي موبایل کې بیا سار د هغه ډیپټي وي بیا سار کاري نو دا روټین مسلسل را چلیږي او ماشوم له بلکل اګنور شي. هغه په معاشره کې هم دقسې هغه چې کومه سوسایټي وي هغه بل د ټینشن انزایټي د هغه شروع شي او مختلف سوچونه مونږ هغه کارونه کوو چې هغې ته رسیدی نه شو هغې سوچونه کوو. د قدرتي ژوند نه مونږ ځان لرې کړی دی. دلته کله نه چې دا موبایل راغو نو د دې مونږ غلط استعمال وکړو. اول میسیجونه و ناوخته پورې میسیجونه کالونه بیا دا فیسبوک سوشل میډیا چې کله نه راغه نو دی خو د خلقو ژوند بنیادي کردار و مکه ځي راځي او د مور پلار پخوا به چېرته ابی وه مور به ماشومان راکېنول ماسخوتن به هغوی په قصه او په سبق وده کېدل او قرآن مجید تلاوت به یې وکړو د قرآن مجید صورتونه به یاد کړل. نن زمانې نن وخت کې ته د یو سټوډنټ نه تپوس وکړه زما خیال نه راځي چې هغه ته د مونځ سبق پوره یادي هغه ته سوره ملک او سوره فاتحه او سوره یاسین دا یادي کلمې ورته شپږ یادي ځکه چې هغه د موبایل نه نوزګارېږي او مور پلار هم د موبایل نه نوزګارېږي. کله چې دا مور پلار خپل ژوند او خپل روټین او مشران وروڼه مشران کل مشر کل دا خپل روټین بدل کی زما په خیال د نوجوان د یوازیوالي هغه دغه به ختم شي او که دا نه وي نو دا نوجوان ورځ په ورځ هغه د مایوسۍ ښکار کیږي او اخري د انزایټي او بیا نفسیاتي مرض شي. دې سره به زه یو خبره زیاتي کمه چې مور پلار نن ماشومان چې هغه لسم لا اتم ته ورسي نو کاله هاسټلو ته ولیږي د ځان نه لرې کوي چې کم اهم وخت د هغوی را روان دی او د سینې سره د لګولو وخت دی نو د 10-15 کاله لرې کولو ځان اوزګارولو دپاره که نه بنیادي خبره چې ځان نه لرې کړي ځان اوزګار کړي. ما په معاشره کې داسې کسان صحیح کړل داسې خلک مې صحیح کړل چې هغه نوجوانان د میندو نه او د مور پلار نه لرې شوي دي نو ټول عمر دپاره لرې شول. نو دا یو شی دی مونږ د پې سوچ پکار دی او د خپل ژوند او خپل روټین او د دې ټکنالوژي د استعمال دې کې مور پلار او استادانو له کتونکو یو ځل به بیا
د پښتو کلچر چې د کوم د پښتنو ثقافت دی او آیا د دې برصغیر کوم ثقافت و حجرې بیټکونه او کیسې لکه څنګه حافظ صاحب خبره وکړه کیسې ماسخوتن به ماشوم کیسې دی یو ځل بیا هماغه سماجي زندګۍ له وده ورکول غواړي که چېرې داسې نه وي زما را روان کل به یقین وساتئ خپل تهذیب خپل تمدن او خپل معاشرتي اقدار به ونه پېژني په الله وسپارم د الله په امان. مهرباني.